اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د وخت کې پېښور کې موجود یم او ډېر زیات کالونه هم را روان دي. راغګانو کې زما په حجره باندې بلکې زما په کور باندې یو ډېر چې څومره لکه د دې مخالفت وکړی شو نو هغه به کم وي. یو ډرون اټیک شوی دی چې د هر چا طرفه شوی دی چې په هغه کې زما یو ذاتي ملازم چې زیر نوم یې دی زیر محمد هغه معمولي شان زخمی شوی دی. خو کالونه ډېر زیات را روان دي. ملګري ټول تسلي ساتئ، داسې څه د خطرې خبره نشته دی. بس دا یو کس معمولي زخمی دی، هغه هم هسپتال ته وړی دی او نور زه خپله په پېښور کې یم. ما ته هم اوس تر اوسه دا اطلاع موصول شوله زه په خپله باندې بیمار یم. زما په لاس کې به تاسو ته کینوله په نظر باندې راځي. نو چونکې ټولو ملګرو ته د دې دپاره دا پیغام ورکوم چې په دې خبرو باندې او په دې اقداماتو باندې زما حوصله څوک نشي خرابولی. او دا کوم ناوړی حرکت چې دوی کړی دی که دا د هر طرف نه شوی دی دا هر چا کړی دی د دې به پوره تحقیقات موږ کوو او د دې به انجام ته موږ ځان رسو او بیا به موږ په دې باندې یوه قومي جرګه د باجوړ په سطح باندې کوو چې آیا اوس د مشرانو کورونه هم دا لکه محفوظ نه دي. د مشرانو په کورونو باندې ډرون اټیکس کیږي. نو د دې زه یو ځل بیا په پرزور الفاظو سره مذمت کوم د ټول باجوړ له طرفه او د خپل صوبایي ګورمنټ نه. زما دا مطالبه ده چې لکه داسې نور هم واقعیات کیدی شي نو په کار ده چې دا د انورزیب خان په کور باندې دا ډرون اټیک نه دی شوی. دا د باجوړ په دې 15 لکه آبادۍ په هر کور باندې دا ډرون اټیک شوی دی. د دې چې څومره مذمت وشي نو دا کم دی. او زه امید لرم د خپل وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب نه چې هغه په دې باندې پوره اکشن اخلي او د دې واقعیاتو هغه بالکل جرړې ته به ځان رسوي. نو ټول ملګري بالکل مطمئن اوسئ او تسلي ساتئ. داسې د خطرې هېڅ خبره نشته. ډېره مهرباني، ډېره مننه، والسلام.